سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد ولا علمك بعد علمك سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد ولا عفوك بعد قدرتك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من الأزل إلى الأبد لا ما تعلق به علم الله عز وجل ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم برات قدر عزتمند علماء کرام مقدم بادنائیوں کے رسمت کو الحمدللہ رب کائنات کے مقدس کو ایمان و اخلاص کو جو سو مشروعات کو اس تکمیل اس پر حوالے سرا مبارک محفل و مجلس نے اللہ نے جنہیں محفل اور مجلس پر حوالے سرا زمان استاس و رکون و رفت قدردان مسلمانان کو د معاشره په قسم یو زموږ د بدن او یو په بدن کې په یو د بدن په دې ضرورت دی کوم څه راځي رب کائنات د دې د پلانینګ او د دې د مقصودبندي د انسان په اړه د دې باره کې پلان چې نظام ابتدا نزول آدم کا جواب رب کائنات حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا کرانے کو یا بنی آدم اما یاتیکم استاد روح استاد اولاد روح کوم ضرورت دي دا وایي د بدن د ضرورت رب کائنات په تر کوم بز خالق وځيما کسب بیت نه یو کې د انسان په حواله کړی روح ضرورت دله منصور باندې پس مکه باندې بجلی زمون ضرورت دي دله منصور باندې په مکه باندې ډاکټر موږ د معاشري ضرورت دي میډیکل کالج مولا شي ډاکټران دي راشي انجینیر زمون ضرورت دی انجینیر نوښت کوي تاسو په پلانینګ چې کېږي د انساني ضرورتو پلان او تاسو به دا ضرورتونو پلانینګ په فرش باندې کېږي مخلوق د دې پلانینګ کوي دې لپاره بجټ تیاریږي دې لپاره بین الاقوامي ادارې دي حکومتونه په دې جوړېږي ختمېږي د حکومت هغه مقام په دې ضرورتو پوره کولو باندې حکومتونو زیاتېږي چې نه پوره کوي حکومتونه ورځېږي ستاسو کار دې سره د دې کوم ضرورت دی دې لکه مواد پکار دي ضرورت نقول لپاره الله ما وکړ خاطر دې حواله کړی دې باره کې رب یو فیصله وکړه وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قرآن ما دا ذکرې د دې حفاظت په دا ضرورت په قرآن باندې زستا بدني ضروريات
پلانینګ په دنیا باندې کیږي په فرش باندې نو تاسو ګورئ هغه فرش والا نظام نتیجه هم ستاسو په مخ کې ده او د دین ضروریات زموږ څومره د معاشري هغې پلانینګ په فرش باندې کیږي په عرش باندې کیږي او د فرش نظام ناکام دی او د عرش دغه نظام کار دی تاسو ګورئ په دې معاشره کې جومات شته د نورو ځای کې والا څه خدمت د جومات د امام پکار دی د جومات لا مؤذن پکار دی د جومات لا قاری پکار دی حافظ پکار دی مسؤلیت دی کنه دا افراد څوک ورکوي نه حکومتونه ورکوي نه سکولونه ورکوي نه کالجونه ورکوي نه یونیورسټۍ ورکوي هېڅ یو اداره دا ضرورت نه ورکوي دا ضرورت ورکوي دایره مسلمان رب د دې لپاره اسمان باندې منصوبه بندي وکړي او هلته د دې لپاره بجټ ولږ تعداد کې بجټ ورکړي او بیا په دنیا کې دا نظامونه جوړېږي دا کله په جومات کې تیارېږي حافظان کله په مدرسو کې تیارېږي کله په کوم ځای کې کله د یو بوټي د لاندې یو قاري صاحب کیني یو استاد کیني او هلته صاحب حافظان دی راټولوي په دې کې تاسو ګورئ عمل یو جومات داسې نه یو ځای داسې نه چې د امام نه بغیر کار هسپتالونه یې ډاکټران نه بغیر نشته هسپتالونو کې خرچ صحیح په سکولونو کې خره ولاړي استاد نشته والا او که استاد وي نو طالب نشته والا الحمدلله په دې ټول ملک کې ستاسو په دې یوې کوڅه کې دا ګوره درې څلور جومات دي او دې څلورو جوماتونو کې الحمدلله ثم الحمدلله د دې چې څومره ضرورت و خدای هغه پوره کړو د هغې ټول ملک کې چې کوم ځای کې جومات جوړېږي امام والا خدای پیدا کړي دا ضرورت الله پوره کړي دا څنګه پوره کړي دا دغسې دا نوجوانان ستاسو جوړ دا دواړه دا درې واړه نوجوانان د دې دا موضوع تاسو هغه پلان د دې لپاره چې څومره کور به څنګه جوړوو کورونه به څنګه اخلو پلان یې په دې باندې خدمت په کاروبار دې ځوانان خدای واچي دا ماته دا پر پلان نه ده رب دې پلان څه دا نشي جوړوي دا رب خپل د دین کار اخلي نو چې کار اخلي د دین په زړونو کې یو درد پیدا کړ راځه په دې ځای کې د دین کار جوړ کړه نو د هغې په دا پرانس پیدا کېږي او د معاشرې په ډګر یو خدایي نظام دی هر مسلمان په دې باندې طرف کې چې دې لپاره کار وکړي د خدای باندې ځان وکړي رب وایي وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم خدای دې مولا ته وایي خدای دې مسلمان ته وایي که تا د دین دا محنت پرېښو خدای وایي زه به د کافر په کور کې شیخ الاسلام پیدا کړم شیخ التفسیر پیدا کړم په هغې کې به یو سړی پیدا کړم د قرآن د خدمت په هغه ته حواله کړم د پنجاب کې یو راهوالي و پنجاب کې یو سیک و hay que poder participar musulmán que podría caer si Yusuf caer ada negatif tak ada هغه دې دا خپل د ګټې دا کارخانه آمدنی 25% پرایویټ هغه د قرآن خدمت کوي زبردا پیسې صرف دې باندې حافظان دی سیکته خدای مسلمانۍ او بیا دا توفیق ورکوي چې ستا د پرافټ ستا پیسه ستا آمدني قرآن ته وکړي چېرته حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راغی ورته اسلام ته علامه اسلام ته چېرته نیک کار دې کړی خدای درته اسلام نصیب کړي کار به د هغه ته شوی و مخلوق ته به یې فایده رسولي خدای د مخلوق ته فایده هغه په زړه کې واچوله خدای قرآن دپاره نو هغه د تعلیم القرآن په نوم باندې هغه وخت کې ادارې کوله قاریونه هغه د اتحاد دا زموږ ده وطن کې د هزاره منصرات اصوات
دې ځای کې هغه مدرسې کړی ما په 1968 کې په کومه مدرسه کې قرآن یاد کړی هغه سید یوسف صاحب مدرسه زموږ د استاد له وسیلې سره او داسې په بدریو میاشتو کې چې زموږ امتیاز شو كل فلسطين كده نوراني شهرة وشراء الموضوع مفهوم لنا سليمانينا خامخاو ولا كان يقول لك شيء سيف إدارات ولا هذا سليمانينا خيار المطلق اللي سليمانينا ما عنده خطور ولا لا غلط شيء سيف الواحد لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب نور من أستاذنا وأخوته سيف غريبا وشكايا كل شيء هذا التفاوت ده الآيات وده في قديم ميدان کې شکشا د پاکستان په هرات کې نوم جوړ کړی دی د سید یوسف سره د رسول الله چې د دې نه فارغ شو نو د حرمین یا رب باندې د حفظ صوت نو عرب انت د حفظ کار دا د حرمینو د امامان چې تاسو اورئ د شیخ عبدالرحمن سودیس او د شیخ صالح او دا د هغه مدرسو نه وتلي وو اړیان یوه تاسو سودیس یو دې بدل تا اورېدی و اسلام آباد ته راغلی ما چې قرآن یاد کړی اسلام آباد کې پاتې نو دا کاریان په حدیث کې دي چې با سیټي سے د دې تربیت وکړو د سعودي عرب په وړاندې یو ډایرکټر یو ځل مدینه په لور کې ټلیفون باندې اهل څنګه په ویوالې مستر تریک سره اوس څه وکړه یو کس کې باندې یو کس لپاره نو سنټر کولاوي دا یو کس کامیاب باندې دا په دې سره دا سمینار په کار چې عرب کې دا اوري ولګاو نو بیا افریقا ته لاړ بیا په افریقا کې کار یو بادشاہ ما مقصد تاسو ته دا چې کله د قرآن په مسلمان نه ورکوي خدای د کافر کور کې بچی پیدا کړي هغه ته د قرآن د یورپ ته چې لاړ شي د برطانیې ته جاپان ته چې لاړ شي حیران شي سړی چې رب کائنات خپل د دې دین ته انتخاب چې کړي دې نه دا کسان څنګه د کافرو په معاشره کې راوړي دا تاسو ته وایم چې هغه آسماني پلانینګ دی چې پر آسمان دنیايي اسباب مثلا پروژې ټول لپاره بدل او صرف د دې لپاره تخدیري جوړیږي رب کائنات د دې خدمت چې کیږي بجټونو ته نه ګوري بلکې چې کله مسائل تیار شي زبدا کار کوم د دې لپاره بیا د الله وسایل دا څومره مدرسې چې تاسو ګورئ دا د الله په امداد الله په امداد ګڼې دې حکومتونو او د دې خوارو په دې محنتونو باندې وې نو نن به دا مدرسې ټولې دا ښه چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له دې نه قدردان مسلمان دا د هغه خدای نظام یو رحمت دې ډیر ورغره څو خپلې ما سلور افدا سلور تاسو نه کړی ته کې دا ریزلټ بدای کی سګینی کار کې ورته چې صحابت دې نوې پاکستان غواړي په پښتوني مشروعات اسکول کاشي ویني دې مختلفو امتحانونو کې با سلور تنه کپل لسم کې در پاس کې دا د اسکول کاږي نو دا نه یادو سرکاري سکول درته سرکاري سکول یو های سکول چې کروڑاو روپے باندې لګي نتیجه چې راوځي چې پاس او دوربین ورته لګوري چې څو پاس کېږي تاسو څنګه کار کوي خدای پاک یو چې باندې ځم خلک پاس کوي ته بس ځم اخر چې تاسو دا نه نو بس نو خو دې ته اجازه وکړئ خوښ او دا خیرات ته مې کېنو نو په ستاده
چې نمبر یې درلود نه راکړو نور به کوم څه پوه شوې نو ښه په نمبر یې ماړه کړی پوه شوې ماشاءالله په پاس کېدو یې ماړه کړی ښه یې پاس کړی خدای نوی پاکستان جوړوه پوه شوې مو درته پخوا کې ویلې د خدای بندګانو چې دا زوړ ښه دی زوړ ښه دی خو تاسو یې نه مولا په باندې اعتماد مه کوه مولا باندې اعتماد مه کوه مولا اسلام آباد غواړي باندې وکړو اخ که د مولا هغه خبره وه اخ که د مولا هغه خبره وه چې نن درته ټول کې راغلی رښتیا شته او ټولو خبرو کې راغلی چې واقعي دا د پاکستان سره لوبې کولې نوی پاکستان نه دا زوړ پاکستان درته روانېږي په منصوبې سره روان دي والله دې نو اوس په حیات کې خلاص کړه وشنې دا نه د روان کې بیا دا ما کار تر په خبره الوامین وایي دا الوامین وایي دا دې الله تخلاص ما مقصد تاسو ته دا دی خبره مې دا کوله چې اصل خبره دا ده چې زموږ دا پلانینګونه چې څومره کېږي دا په دې فرض باندې کېږي خو د عیش دا پلانینګ د خدای دا دا تا قبول دې قبول بل قبول بل قبول او هغه کار واقع او دا د خوشبختۍ نښه ده سړی پاتې ماشاءالله موږ په دې باندې یو دین وشي که نن د خلیواجد صاحب بچي خلیواجد صاحب دا بچي په د قرآن لپاره دا د مور او پلار لپاره دا د یو سړي لپاره اخري خبره درته کومه ځکه ما ته وړې صاحب نیمه ډېرټه ټایپ راکړ نیمه ډېرټه خبره تاسو هم د ټیم یې نه یې ستا بچی چې قبول شي موږ دا نه چې ستا دا بچی باندې سکول ښه دریم سکول موږ بچو باندې سکول موږ بچو ته دې مولیان قانون دې د کمپیوټر په دې کې چا سره دغه ښه مهنت کوو بچي یو خبره دې بچي سره دا دې جوړ او دا قرآن سره کته د قرآن سره د دې بچي جوړ ساتنو کې کامیاب شنه دي دا بچي ستاسو او کدی کې کامیاب شنه دي نو بچي دې دې مستقبل کار کوي په دنیا کې او آخرت خپل وجود د قرآن سره تعلق قرآن حافظان کوي جمعه سره ناس اولاد جوړ کړي جمعه سره تعلق جوړ کړي دا څه وایي دې کې د صابریت په ځای باندې دې دفعه دا بچاړي دا پلان بچاړي دا مور بچاړي دا ما دا بچي زما دا یقین دی دا څلور ماشومانو په سر چې دا دستربندي کېږي او حافظان جوړېږي شل د نادرې والا شو د دې په پس منظر ته لاړ شي نو دې کې به یقینا د دې بچي په کامیابېدلو کې د غریبې مور د زړه د درد وسره او د پلار د زړه هغه درد چې دی هغه ورسره شامل دې ته بغیر نشي بچی ستا هر الله دا حفظونه کوي د بچی چې دا بچی د دې سړي په ځای کې درد دا بچی پرې کوي درد نه وي الله دې بادشاہ الله درد پیدا کړي دا په ځړ کې درد پیدا کړي دا بچی نو کومې نسی بچی کوي تاسو دا څه کوي جمعه سره مینه ساتي مدرسې سره مینه ساتي هر مدرسې چې نازنه چې تاسو ته د مسلمانۍ تر مدرسه نه هر مدرسې چې تاسو په کوڅه کې وي تاسو خوا کې وي په هغه ځای کې چې کوم ځای کې مدرسې وي د مدرسې څخه د محبت په نظر سره بس هغه د دې چې صورت کې دین دا الله دې بچي بلاد ته د غفلت په نظر ټیټ ته بلاد خدای کوم ټول دې غفلت دې شي نو ما ته ځان نه بغیر بل مجرم بغیر ښکارې شي
خو ته یو کار کوه چې چېرته د ګیري والا عالم درته ملاوېږي پټکي والا عالم درته ملاوېږي نو ته ته د محبت په نظر سره په دې بنیاد ګوره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وراثت هغه نسبت ته ته یو نسبت دې ته په یو تک سره ګوره د جومات قدر کوه د مدرسې قدر کوه او په دې زړه کې چې ته دا درد پیدا کړې نو الله به ستا بچی به دې دی کې دومره قبول کړي چې دا به د وخت ویل شي منظور دي دې دا مشمول خدای کله دا له کو دا هغه څه دي یو دا به بچو یو بل راځي چې فارغ کله دا څه ته راوځي بل راځي پاتې چې نو د شپه تاسو کیر راځي انا كتاب بسوقشتين كده شايفين يا قصدي ان الرسول يقال بما بغضوا ان الناس مخابط الزميدان نافر قاط في يوم دي ما في توصل هذا انما درجوي انزم قال ده سره من دې کتاب ودا په دې کې درد د بچره او چې ګوره نو خدای په عادت شو دې درد سپتاله ده دا درد به د خدای په دربار کې ستا د بچي قبلي په دې درد سره به ستا لور د دین لپاره قبلېږي ستا بچی به د دین لپاره قبلېږي ځکه بچي د سترګې دلته کېږي او د دې درد د سترګې به د قیامت پر ورځ خدای خپل په لاس کې کل بې سوالېدا ہوتا ہے یوم القیامت تو سوچ او فکر وکړه چې دا هغه څه د الله په خیرات کې چې ته د دستار باندې کېږي توجه کې درد پیدا کړي محبت پیدا کړي باندې سړی هغه د مدرسه د جمعه د مولا په دنیا کې وځي په قسمه ده هغه د محمود کلمه ولې زدانه ما خلت فهمي كمان هسي مولا بيبديش أسد نفرت وعدم ولما تطلع الصوت ده أثبت بنظر سرعيني محبت بنظر سرعيني استقبل كل كما الله بتشيده ما تبقى ده في الرواية سيدنا وكلي كلها تعليمه ده محمد الحق رحمة الله عليه سرعيه رجال الله هر وقت يوم ما تقدر راجع ما نام تحت سيف كبداس تليفون كيو جاوا ما ده وقت بيجوا چې کله به دا اکسچینج دا به راغی محمد الحق سره کله کېړې چې کړي کله لا چې کړي کله به ناس ورته نن هغه برکاتو خدای دا په کې دې ورکو دا دا نه دي اسی نه دي او دا د تومه کې بچو ته بس تاسو حضور کې زما د رب د دین مینوي او د دین سره مینوي او د علم سره مینوي نو خدای بس تاسو به چې د میدان کې قبلې او کدا مینه د زړه نه د غلام الرحمن هم اوسي نو خدای دې ته محتاج نه دی د بچو کو راټي بندا شي دا څه دې مګر دی پیډې دي چې جامع او فاضل نزيش کاله کې شپږ کاله وختي دا مسکوت نه راو سنت وونه جامع کې دا پسر کی درد وہ پسر کی درد یا رسکال جامعہ کی تیر پر خواهد شد خود خوش منجو بابا اخراغی دو پیسو افسر شو که بچه دا مدرسه بنده باده کمیتن هاوس کی که یو پیریڈت تا دویب سکو بکو د اولاد زړه د دین درد وزي دنیا بچي هم وکړي او دا مې په زړه کې د دین درد راشي خدای د دې د زوی د ولی الله خاص کر په دې کې مو په دې څه چې دې نو دې په رسول او دې دعوت التبلیغ سره چې خواتین د مسؤلیت جماعتونه زما یقین نور مضبوطی چې دا آینده صدای داسې ده دا یوشتمه صدای چې خلک دا یادوي چې دا د ترقۍ دور دی
زه داسې بند په جولای کې به یقینا خدای اولیاء وکړي ولې ځکه مور د بچي د هغې په زړه کې د دین درد چې د دین درد وي د هغې په جولای کې کوم بچی وي هغه یقینا ګڼي تاسو مولانا زکریا رحمه الله د هغې کې وګورئ د ډېرو اولیاءو تذکره چې کله کوي نو دا د په ولایت کې دخل د مور رومبه جوړای د مور جوړای چې باندې دا رومبه مدرسه ده خلاصه دا چې دې خبرې چې زړونو کې درد دی چې درد هم پیدا کړو کله مواقع ختم نه دي زړونو پریشانی پرایویټ سرکاري سکولونو کې تعلیم نشته دی او پرایویټ سکولونو کې توفیق نشته دی مدرسې وقف هر جمعات کې الحمدلله دا په جوانان کې پیدا کړی دي کار مدرسې تاسو کې دي په پولیس کې په مولا خان سره د صدارت د تاسیس دغه د مدرسې د جامع عثمانیه دا هم سره مشاهده په تاسو راځي ورځ کې دا کوچ دا ځکه چې تاسو ډېری صفایي کې د ادارې په اړه بل د او بالکل بچي اهل بچي راځي چې اهل کې دې سره تاسو ورته دین راشي علم راشي او د عزت ذریعہ ده غني نو تاسو ډېر تغوی داسي ها ته دا درته چې دین سره بچي د دنیا تعلیم نه وکړي کې دې تعلیم په کاوه دا چې یو انجینیر جو ساينسدان خدای دې کی سره عبدالقادر خان ته جوړ کا مسلمان ما د زړه دعا الله دې زما تاسو ته وچی دې مولانا اخلاص کا ټول بچو دې سوالانو ته الله دې تر توفیق او خاص کر خدا ته سره دا چې په باندې یو طبيعي خوشحالي ده دا په زمیندار ما دا وایي کړی چې زمیندار ته دا وایي سفسور شي کنه او دې برابر شروع کی کنه دا زمیندار چې څو ته وایي خالي خوشحالي خو الحمدلله دې بچو ورما او دې تا نو زما زړه دې ته دعا کوي الله دې بچو ته نور بهتر توفیق نصیب کړي خدای دې دا بچي او دا نوجوانان دا د دین د خدمت ذریعہ او خاص کر اوسو چې زموږ دا نوجوانان د سیاسي میدان کې الله دې په دې میدان کې د دین دا الله دې د دین د بدنامۍ ذریعہ خدای پاک دې دا بچي چې کوم دې میدان کې دې بس یو څه دې چې دې میدان ته ځي نو کردار تحفظ کوي بل کردار تحفظ الله دې دې د کردار تحفظ کوي دې بچو ته بهتر توفیق او دا میدان د دې بچو باندې چې شجره ممنوع نه ده خدای خاط استعداد په دې کې شته خاص صلاحیتونه په دې بچو کې شته موږ بل راځي ټرین کوم ټیچر ټرین ماهرین تعلیم دی 39 घंटे अब ट्रेन में चले जाते लोग जो पता मैं खबरें बांधी इत्तेफाक रहा इत्तेफाक दाव तो स्कूल पर तालीम की लीडरशिप पार्टियां ने कुछ मग मद्रसे त्याची कप बचे राहायची कला मला विदेशी लीडर त्याचा कमीर की लीडर आहे त्याची लीडरशिप पार्टियां ने पूर्ण मौजूद और मैं दलील लगे मांगे सुविधारे چې زموږ په دې معاشره کې کم نه کم کار یو سړی د حکومت سمبالي کنه د حکومت سمبالول د تاسو په مقتدیان سمبالول د لیډرشپ نه نور څه شي دی ها چې په کور کې سکله غوسه شي نو راشي په ما غوسه ولې چې ډېر باندې ولې چې دا وخت دا چلته او ته بیا تاسو دا ماحول شلې تک لیډرشپ زمادي مدرسې ته ما مدرسې مطلب دا چې د دیني مدرسې ته چې کوم بچي راځي د کې پیدایشي تور سره د لیډرشپ پړتیا دي څو د دې په سکول الحمدلله دا چې ټول دې میدان اهل دي الله دې دې تر توفیق نصیب وکړي دې باندې دروازې دې ټول او دا څنګه راځي دعوت ته نه کوي څو دا راځي نو
دیش کاله خو د ماو شو دا ته کاله دعوت نه لګي دیش کاله د ماو نه لګي او دا ماشاءالله دیو دې د الله به خدمت توفیق نشي دا وړ ته په بات کوي نو برګي چې څومره ها ماشاءالله تاسو ته ټول ته څه راغلی راغلی او خبر ګره د خدای را کړې دې ان شاء الله زبر دې د خدای را کړې دې چې الله دې ټول ته بهتر خدمت توفیق نشي خدای پاک دې د مخلوق د خدمت اهلیت در نصیبه کی والله خدمت توفیق نصیب کا واخر دعوانا